د بعضې څیزونو صله او بدله الله دنیا کې ورکوي. صله رحمۍ خیال ساتي، پلار نه خفه کوي، خیر دی که ورته غوسه شي. پلار سره دشمني نه کوي، خیر دی که پلار ورته خوشکه وکړي، غوسه ورته وکړي، بد ورته ووایي، ګزار ورله ورکړي، دی جواب نه ورکوي. پلار دی زما د رب رضا زما د پلار په رضا کې ده. رضا الرب فی رضا الوالد. پخوا چې تعلیمونه کم وو، اخلاق ډیر وو، تعلیم او ډیګري به کمه وه، روپۍ به په جیب کې کمې وې، خو د جیب نه لاندې چې کوم زړه دی هغه به د اعلاو اخلاقو نه ډک و. اوس په جیب کې روپۍ ډیره ده، خو د جیب سره نږدې چې دننه کوم زړه دی هغې کې د پلار قدر ختم شو، د مور قدر ختم شو، د رونو احترام ختم شو. زمونږ علاقه کې زه د یو پلار او د زوی ترمنځ جوړې لتلی وم، صلحه مې ورله کوله. پلار یې اوس وفات شوی دی، زوی یې MA انګلیش کړی، ماسټر ان انګلیش. 14 کاله چې یو سړی تعلیم وکړي او 14م پاس کړي. پلار یې ترې خفه و، ما یې پلار ته وی دی معاف کړه، ده ته مې وی دی پلار نه دې معافي وغواړه. هغې تعلیم یافته چې په انګلیش کې ماسټر کړی هغه ځوان ما ته ووی مفتي صاحبو زه به دا خپل پلار د سپي درجې ته رسوم. استغفر الله العظیم. ما ورته وی داسې کې دا پلار ستا د جنت دروازه ده، د دې پلار په رضا کې ستا د رب رضا ده. دا پلار دې خوشحاله نه کو، الله نشي خوشحالولی. زه نه وایم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کی دا، دا اللہ خفگان دا پلار پر خفگان کی دے، دا اللہ غصہ دا پلار پر غصہ کی دا. کم زوان چی پخپل اخلاق و خپل پلار راضی نکو، دے پخپل عبادت خپل رب نشی راضی کرو. زوانانو کو د خپلو زامنو د لاسه خپل عزت غواړئ، د خپل پلار عزت وکئ. کوم زوی چې خپل پلار بې عزته کو، یاد ساتئ زما د فقیر ملنګ درویش دا خبره، هغه زوی به د خپل اولاد د لاسه په دنیا بې عزته کېږي. دا بدله الله آخرت ته نه پرېږدي، د آخرت سزا یې جدا ده. دا سزا به ورته الله په دنیا کې راګرځي. د خپل والدینو قدر وکئ،